سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات. طالبانو په دې کې الله تعالی بنی اسرائیل ته ذکر د نعمت کبرا چې لوی لوی نعمتونه دي د هغه کوي چې کتاب الله او رسول له او دغه کتاب الله او رسول دا وسیله او ذریعہ د پاره د نجات ورځ د آخرت، یعنی دا عذاب دایمي چې په عقبا کې به ملاویږي انسان تاغې نه د نجات د پاره بهترینه ذریعہ هم دغه ده. او دلته کې الله پاک بنی اسرائیل ته دا خبره ور یادې چې موسی علیه السلام له من کتاب ورکړو چې تورات شریف دی. او د موسی علیه السلام نو وروسته مونږه یکې بعد دیګرې مختلف انبیا لېږلي دي چې مشهور پکې سليمان علیه السلام دی، یوشع بن نون دی، یوشع بن نون علیه السلام، داود علیه السلام، زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام. یو روایت کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی پای کې راځي چې حزقیل او شمویل دا مختلف انبیا لګري شوی، یعنی تر 80,000 پورې یو قول راغلی چې 80,000 کسانو، دویم قول د 12 دی او بل د 4,000 دی چیرې 4,000 کسانو پورې. په هر حال څومره انبیا چې راغلي وو دا انبیا چې د موسی علیه السلام نه وروسته راتله دی به د موسی علیه السلام دغه تورات چې کوم شریعت دی په دغه باندې به عمل کول او خپل قوم ته به دعوت دغه ورکول. نو موسی علیه السلام راغلی او د موسی علیه السلام نو وروسته دغه انبیا راغلي دي. بیا د هغې نه بعد عیسی علیه السلام راغلی دی. عیسی ابن مریم، مریم چاته ویلی کېږي؟ مریم معنا د عابده، د عبراني ژبې لفظ دی عابده. بعض وایي چې د سوریاني ژبې لفظ دی، یا د عبراني یا د سوریاني، خو لیکن معنی د عابده. چونکه مریم علیه السلام هم داسې شوالګان عابده وه، د الله عبادت به کو ځکه په دې وجه باندې مسما په اسم دی عابد شو. عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام د مریم بیبي زوی دی. الله پاک جبرائیل امین راولېږه او د بیبي مریم په دا ګریوان کې چې پکې ورکاوه حمل یې واخیسته، یعنی دا بغیر د پلاره پیدا دی. الله پاک عیسی علیه السلام له معجزې ورکړې وې، ګڼ شي معجزې چې په دې کې مړي راژوندي کول هم
داسې د خټې نه مې یو مارغه جوړ کړو خو کې مې پکې ورکړو بس هغه به والوتو چې د پناه به شو بس بیا پرېوتو معجزه وه مرزادي وړاندر اول دا معجزه وه ابرس مرض والا د برګي والا مرض والا اول دا معجزه وه الله پاک دا ورکړي دا معجزې دله دې خلکو په دې پسې ټوکلو نخرې کولې مړی به راژوندي کول یو ځل ورته ویلې ستاسو دلیل دی وای تاسو وای دا مړی راژوندي کوي ښه مړی راژوندي کو تازه مړی و جنازه داسې تېرې درا وای نه دا خو سره نه مړ دا تازه مړی کېدی شي په یو ورځ کې وینه دغه یو ورځ کې صافات وه به بل ځکه یو بل مړی راژوندي کو چې هغه څلوېښت ورځې بعد دغه مړی راژوندي دا الله په حکم سره دا الله نه سوال کولو بیا یې مسره ونه منل وای نه مړه دام د سر ډیر وخت انده شوی کنه یو 4000 کاله مخکې یو مړی پروت یو قبر واقع کړی چې دا راځي دا الله نه سوال وکړو هغه راژوندي شو بیا یې نه منل نو حسد او د عناد د وجه نه بیا نه منل او يهودو کې خدا سي او د خلک مو چې په بي مریم باندې به تهمتونه لګول وای دی د بیت المقدس د منجور سره الیاذ بالله غلط کار کړی زنا کړل او د دې پیدا شوی نسبتونه به له داسې کول غلط نسبتونه به ورته کول نو الله پاک د عیسی علیه السلام متعلق راځي کنه چې د په خبرې کړي په څه کې لگا زانګو کې قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا تشریح کنه دا الله باندې ما مال کتاب را کړ پیغمبر یې ګرځولې په میازلي کې او الله پاک دله قوت او طاقت ور کړو جبرائیل امین به د سګرځېدو ته په مرګ پښې بلای ګرځیدا کنه جبرائیل امین علیه السلام بل د سګرځېدلو دی وجنه وی وایدناه بروح القدس مونږه دې مضبوط کړو په روح القدس سره روح القدس ته مراد جبرائیل امین دی جبرائیل علیه السلام وې د سره ګرځیدلو ډیر زیات په د سره بغلدو او د لپاره چې بچی کړي د خلکو نه د خلکو د قتل منسوبې ته جوړ کړي د خلکو ډیر بیا وجلې وګڼه روایتو کې راځي چې 2000 انبیا دی وجلې او په دې کې یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام دا مشهور انبیا دي دا دی وجلې انبیا یې وجل وکړه او دا په خاطر پسې ګرځیدل دا وجلو الله پاک جبرائیل امین د مدد لپاره لګلو هغه بچاورو او یا دا چې د روح القدس نه مراد دا چې بس الله پاک اسمان ته ورکړلو وایدنا او مونږه د مضبوطه کو دې په روح القدس سره د اسمان ته ورکړلو بهرحال دا روح القدس نه مراد د جبرائیل امین چې وایي دا راځي قول ده ځکه روح القدس چې په قران کریم کې ویل شوی د جبرائیل امین علیه السلام ته ویل شوی دی او دا ځکه چې دوی ته ولا پیغمبر رااله موسی علیه السلام نه بعد چې کوم انبیا راغلي دي دوی باندې معنا ځکه به نه معنا چې د دوی د خواهشاتو خلاف خبرې به کولې د دوی د ارزوګانو خلاف خبرې به کولې کله چې کوم طبيعت د هغه خلاف بچلې ده قران کریم کې الله پاک وایي وای چې کله هم تاسو راځي پیغمبر او تاسو ته د خبرې کې استاد د خواهشاتو خلاف تاسو به نه مانی تکبر وکوي انکار وکوي اتباع نه کوي د پیغمبر نو داسې بیا چې څومره راغلي دي د نبی صلی الله علیه وسلم د موسی صلی الله علیه وسلم نورسته یو وړه لاره چې تاسو تکذیب وکړلو دروغجنم کا لکه عیسی علیه السلام هغه انکار وکړو وای نه منلو او بل دا ډله داسې چې هغه تاسو وجه لگا عیسی یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام وغیرہ تاسو خو انبیاء په خپل کې پرې نه کوله تاسو بعضم تکذیب وکړو بعضم قتل وکړو دا څنګه تاسو طبيعت ده
او دې خلکو به نه ځانه څه به زمونږ ټول چې کوم دي کنه بند ایمان دراوړي قلوبنا غلف زمونږ زړه څه دی لګا بند دې باندې غلاف دی یا دا غلف نه دی یا دا غلف د دې جمع راځي ویل کېږي غلاف او پردې ته او دا به استهزاءن ویل استهزاءن خنداګانې به کولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زمونږ زړونه چې دی لکه باندې ایمان نه راوړي بس خبره ختمه راځي باندې الله پاک وي بلانهم الله بکفرهم وقلیلا ما یؤمنون الله پاک په دوی باندې لعنت ویلې ده دا الله لعنت باندې دا بودان الرحمه دا الله د رحمت نه لريواله داخله دی الله د رحمت نه لري دی د وجه د کفر او په سبب د کفر دی فقلیلا ما یؤمنون ډېر خلک دې کم دا چې هغه څه کوي راکړي ایمان راوړي یعنی یا خو د دې د ایمان ډېر لګي سره او یا ډېر لږ کسانو ایمان راوړي یا ایمان ډېر لګي سره دا معنی دی ایمان په الله باندې او په ځکه باندې او پیغمبر باندې مګر باندې ایمان ډېر لږ د دالګ ایمان پیدا نه ور کوي فقلیلا ما یؤمنون ډېر لږ ایمان راوړي او یا دا فقلیلا ما یؤمنون دې کې ډېر لږ کسان چې ایمان راوړي لکه عبد الله بن سلام او هغه ملګری دې ایمان راوړو نور ځانو خبره کوي کنه لکه ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وکله چراغ دې ته کتاب چې قران کریم دی د الله طرفه او دا قران کریم دا چې قران کریم چې مصدق دا هغه کتاب چې د دې سره او چې تورات سره دی چې دې نه مخکې د پیغمبر دراتک نه مخکې دې خلکو به د بیاوس او خضرج ته نه ویل چې په آخري پیغمبر برازي موږ په هغه باندې ایمان راوړو موږ به هغه سره ملګری کیږو تاسو به شکست درکو تاسو به غلامان کو فلان دغه د ټول پیسې به ټکولې او سو خضرج چې د یمن نه راغلي د مشرکانو کړه دې باغې د ډېر خبرې کولې چې دا پیغمبر برازي موږ به ایمان راوړو همدغه اوس او خضرجو چې کله پیغمبر رسول الله مکه مکرمه ته راغی دی ته پته ورغی چې دا خو هغه پیغمبر چې د بنی اسرائیل يهودو بیانولو دی بنی اسرائیل بیانولو او دی ول چې موږ به ایمان راوړو او موږ به سره یو ځای کېږو تاسو به شکست ورکړو اځه چې دینه مخکې به موږ ایمان راوړو او سو حضرت کوم مشران او غي ایمان راوړو به له دعوت ورکو مدینه منوره ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مدینه منوره ته راشه نو ګوره د يهودو نه مخکې به او سو حضرت شو په ایمان راوړل بیا به دې ته چې ایمان راوړې کله تاسو خو به چې ګوره دا پیغمبر حق او سچ پیغمبر دی هغه صفات چې کوم په تورات کې ذکر دي دلته کې مشته دی په دې پیغمبر کې شته دی هغه شان دی دا ول ایمان نه راوړی دې به د ایمان د وجه د حسد او کینې نه راوړو بغض او کینې نه راوړو او دې به دا څه کوي حسد بلس کوي ما دا چې وای دا هغه د پیغمبر باندې موږ ایمان راوړو دا بیا په من کې راځي دا په عربو کې نو دا په من کې راځي دا دای کې څنګه راځي څنګه پکار دي بغض به کوم دا خو حق د بنی اسرائیل دا په بنی اسرائیل کې څنګه راځي دا غلط کار دی مونږ نه مانو دا حسد به کولو ولې مونږ کې راځي دې خلکو چې حسد کوي دې حسد د وجې دي چې ذلیل او رسوا شو الله پاک دا حسد د وجې نه الله پاک وایي دا خو دې الله فضل لدا وایي چاته چې وغواړي الله پاک بس هغه ته ورنصیب کوي تاسو ولې دا شي کوی حال طرف ته یو پیر چې وایي او سو خضرج ته چې مونږ ایمان راوړو دي امغه او سو خضرج تاسو نه مخکې او دعوت ورکو مدینه منوره طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چراشه او تاسو لګي وای چې تاسو وګورئ تاسو هم دغه پیغمبر چې د خلکو سره معادیم کول چې پیغمبر برازي موږ به ایمان راوړو او دغه پیغمبر چې ایمان راوړي تاسو هم ایمان راوړئ هغه اوسه خدای ایمان راوړي الله پاک کوئی داخله دی الله د غضب د پاسه په غضب باندې واقع شو یو غضب دا چې په چا باندې کفر ولګا په عیسی علیه السلام بل غضب دا چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې کفر وکړ
یا یو غضب دا چې په موسی اسلام باندې کفر کړی وغه نه انکار کړو بیا دریم دا او یا دا چې یو غضب نه مراد د تورات او دغه انجیل دغه شو د قران کریم بهرحال دی غضب د پاسه په غضب باندې واقع شو د الله په نسبت باندې او وخت شو د غضب د پاسه په غضب باندې لکه څنګه چې د تورات شریف ضایع کول دا کفر دی او دا رنګ د عیسی علیه السلام نه منل دی دا یو نه منل د تورات دا کفر دا غضب عیسی علیه السلام نه منل دا کفر دا غضب د غضب د پاسه په غضب باندې واقع دی ولل کافرین عذاب المهین دا عذاب د کافرانو لپاره عذاب د مهین اهانت سپکوي د سپکا ده سپکون کې دي ورکون کې دي ذل او رسوا به دي بیا به ځي خلکو ته چې ویل شو لکه ایمان راوړي په پیغمبر باندې ایمان راوړي په کتاب الله باندې دا الله په دې کتاب باندې راوړي قرآن کریم باندې ایمان راوړی دی به نؤمنو بما انزل علینا من خو په هغه باندې ایمان راوړو چې په موږ باندې نازل شوی دی یعنې څه دی لکه تورات موږ خو په تورات باندې ایمان راوړو دا نؤمنو بما انزل علینا سره دا قید چې دی ولګولو دې سره د حسد ظاهر شو چې دې خلکو د ایمان چې نه راوړو دا د وجې د حسد نه راوړو ولې که چېرته کې دی د الله منلی او د الله د حکمونه منلې نو په کار چې په قران کریم ایمان راوړی دی کنه ځکه د قران او د تورات چې کوم مرکزی دعوی وي چې توحید رسالت باس بعد الموت دا خو یو وکنه تصدیق کون کې نو څه د تورات که څوک دا اعتراض وکړي چې تصدیق کون کې څنګه و مصدقا لما معكم څنګه و اخو عبرانی کې او دا په عربی کې دی جواب دا چې عربی او عبرانی اعتبار نشته اعتبار دی خبر لای چې توحید د تورات مرکزی داوی او د قران مرکزی داوی دا مشترک وي التم توحید دلتم توحید التم رسالت دلتم رسالت التم باس بعد الموت دلتم باس بعد الموت خبره پوهیږي نو اوس دا خبره کول چې تاسو وایي چې موږ نؤمنو بما انزل علینا موږ پاغه باندې ایمان راوړو چې موږ راځو شوی دی ويكفرون بما وراءه او کفر به کول دین علاوه په نور کتابونو باندې چې قران کریم او دا شنو کتابونه وو حالان کې انداز مصدق او تصدیق کون کې علماء هم د دې سره چې کوم کتاب وو په توحید رساله بعد موت کې د دې تصدیق کون کې نو څه داخل چې موږ د دې کتاب باندې ایمان راوړو چې موږ باندې نه شوی نو تاسو ته دا وایي چې تاسو انبیا وجلی دي انبیا وجنه یا دا راته وای دا خطاب په دغه ټیم کې څه ولاکا او وخت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې چې کوم څو يهود واغې ته و او دا قتل د انبیا خو مخ کې د دې پلرونو کړي و دلته کې د بیا څنګه فلما تقتلون انبیا الله یو دا ولی دا خو په دې وخت کې چې کوم يهود او انبیا نو قتل کوي جواب قتل د دې ابا او اجداد کړو خود دې په رضا و د دې په څه ولکا رضا و رضا په کفر دا کفر کړه د دې په راځيو ځکه د فلما تقتلون انبیاء الله دا انبیاء د الله سره چې کوم انبیاء دي پیغمبر دا ولې وایي تاسو چې په ایمان په کتاب باندې تورات باندې په تورات کې ولې د انبیاء د وجلو حکم دی که پاغه تاسو ایمان وې پاغه هم ایمان نشته کنه که پاغه ایمان وایي کې هم قتل انبیاء نشته کنه هغه کې هم انبیاء د قتل نه مني دي دا کار خو هغه کې مجاز نشته کنه خبره پوي کنه ان کنتم مؤمنین که چاته کې تاسو سو ویلکه مؤمنان و ایمان راوړل کوي معنا دا ایمان نه نشته مؤمنان نه څه ځکه چې په تورات کې نه دي کړه دی حکم نشته بیا ورته وای تاسو هم هغه خلک وای چې ولقد جاءكم موسی بالبينات ثم تغصتم العجل من بعده موسی علیه السلام رااله واضح معجزه او درایي دراړو کوئی تور تلاغه او کوئی تور د شی وکړه تورات شریف راوړو دا غي تختی راوړې چې وکړه تاسو بیا دا غي نه بعد څه کړی ولکه
څخه په عبادت سره نیولې خدای سره نیولې تاسو هم هغه خلک یاست سره د چې تاسو ظالمان ظلم هم کول ظلم ویل کېږي وضع شی فی غیر محلی ظلمون یو چې خدای یو چیز په غیر محل کې دا ظلم دی عبادت حق د الله تاسو راواخلو ستم کول دا ظلم نه دی او به ورته دا ورته څنګه دی باندې چې کوم احسانات د الله دی هغه ورته یاد یو دی چې کوم الله پاک سره احسان کړو دی چې کوم ظلمونه کړی زیاتې کړی هغه یاد یو هغه وخیات کې چې کله موږ تاسو د پاسه کوو تور هغه وخیات کې چې تاسو د پاسه موږ کوی تور څنګه داخله چې کوی تور تلاړ کنه مخکې به ته ویلې بیا او دې څه وکړه کا ورته جبرئیل امین راغله تور دا غره راوچت کو راشي او د پاسه پیونی ولو ایمان راوړې او کړه معنی کنه هغه دې په لمنګه مونږ کو به ورسته بیا انکار وکړ دا دې په سمعنا مونږ واورې وعصینا خو ربی تمیر کې سمعنا وامر دې په وګونو باندې وعصینا او به تمیر کامل کې نه راوړو دا څه خلکو قرآن الله پاک ورته خذو ما اتیناکم بقوت من کتاب څخه درکړی دا په قوت سره ورشي او وسمه و د زړه په وګونو سره واوري نه مطلب پر نه دا خبر ومره اځه خلکو سره سمعنا مونږ واورو واسینا او به ته انکار او دا فرمانی وکړه په ټیم کې د یاري نه ایمان راوړو په ټیم کې د یاري نه چې دا غر را باندې وسره شي ساجيبه خلکو یاره دومره نعمتونه دومره احسانات او دومره خیرګړې چې الله پاک دی يهودو سره کړی دی ما یاره په مخ مکبا لکه زهر تمام تر څومره چې انسانان پیدا شوي دي په مخ مکبا دا نفس پیدایش د الله تعالی طرف د انسان سره لوی احسان دی ضرور علماء دې پیدا خو لیکن داخله چې کوم ډېر ناشکر ویاره ډېر احسانات سره شوي در طرف به ایمان راوړي بس الله پاک وي وشربوا فی قلوبهم العجل د دې په زړونو کې دا غدسخي محبت سره شوی دی دا ځکه و چې هغه څه چې کله موسی اسلام راغی هغه چې کله مات پیری ریک و هغه سمندر ته ورواچولو و هغه سمندر نه باندې یو بس کړی دی څه دا کوي راکا او به بس کړی و بس هغه د څه محبت دې په لونه کې ودا کافران دی او د الله عبادت نه کوي دی په بل دین ما روان دي ورته وایا پیغمبره بسما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان وای کله اول خو مؤمنان نه وای که مؤمنان وای دا تاسو ایمان تاسو ډېر بد حکم کوي ایمان خو سړی ته په دې باندې محکم نه کوي چې څو وکاله کا دومره نافرمانی نه وکاو د الله د حکمونو نافرمانی وکړه د الله د حکمونو نه واوړه دا خو ایمان وکم نه کې ایمان تاسو مؤمنان نه یاست مؤمنان نه کوته مؤمن که تاسو مؤمنان خو مؤمنان نه یاست که مؤمنان وای تاسو په داسې یو کوم ایمان نه کول که مؤمنان تاسو وای کنه ایمان دا حکم چاته نه کوي خو معلومه دی تاسو مؤمنان نه او دې خلکو واجبہ خبره کوله یو بدا ول نحن ابناء الله واحباء دین بدا ویل یا چلن تمسنا النار الا ایاما معدوده ادرین بدا ویل چې لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى دا خبره به کولې چې جنت ته باغ څوک دي چې هغه څه ویل کوي يهودي وي یا نصراني وي او دا خبره به کوي چې لن تمسنا النار الا ایاما معدوده څورې به جهنم ته دا به ویلې نحن ابناء الله واحباء موږ د الله بچو د الله محبوبین یو قران کریم راغی په دې خلکو باندې یاد وکړو که تاسو دا کوم عقیده او نظریه ده کنه چې همدغه شاندګي وي چې تاسو چې آخرت کې بجنت زمنګ د پاره او جنت زمنګ د پاره جوړ لمنګ وزولا او تاسو سره الله پاک محبت کوي دا خو بیا ډیره ښه خبره چې څوک د چا سره محبت کوي هغه ملاقات دی او جنت خدا سي اوځي چې هر سړی خواهش لري چې جنت تلار شي نو بس فتمنى الموت د مرګ تمنا وای نه کوي مرګ تمنا وکړي کنه اخبارشت خلکو د مرګ تمنا وکړي وای د مرګ تمنا نه کوي زکه د الله او د
تاسو ترمنځ د ملاقات او د جنت او د جنت له تک ترمنځ تاسو ترمنځ دغه فاصله نه مګر دغه یو ژوند دی چې ژوند لاړ ختم شو خو مرګ د مرګ نه بعد آخرت د آخرت کې استاد لپاره دی دا کسی کیسه وایي د مرګ تمنا وکړي کنه ولې نه کوي تمنا د مرګ څنګه ده نو که تمنا د مرګ دې ته شي چې ګوره ښه یو سړی تمنا د مرګ دې د وجه کوي قاضي سره الله پانی پت کې رحم الله فرمایي که یو سړی دا تمنا په دې وجه باندې کوي چې یاره بیمار یم یا تاوانی شوی یا د دنیا مصیبتونو کې گرفتار دی د مرګ تمنا کوي دغه ټیم کې دا د مرګ تمنا ناجایز او حرام ده او یو سړی تمنا د مرګ دې د وجه نه کوي یا د دنیا په فتنو کې راګیر دی د دنیا په فتنو کې راګیر دی او دغه فتنې د لګیر چا پر تاو دی نو بیا په دا ټیم کې د مرګ تمنا کولای شي لکه غالبا امام احمد بن حنبل رحم الله کله چې کله القرآن کلام الله غیر مخلوق باندې سره زیاته او ظلم شروع کړه بیا دا ټیم کې د مرګ تمنا جایز ده او یو سره د الله محبت او عشق په دومره غالب شي چې تل نور ژوند مزه نه ورکوي او دې د الله سوال کوي چې الله خپل ذات هم څنګه وغواړي نو بیا دا سوال کولی شي خبره پوری غره لګا ابراهيم عليه السلام له فرشته چې راځي کنه دا الله محبوب دی کنه خلیل دی کنه دوست دی کنه نو څو ورته وایي فرشته ته وایي تا ورشه کنه الله پاک ته وایي چې تا ما ته خلیل ویلې دی او هل راي ته خلیلا يقبض روحه خلیل تدش یو خلیل کتل د خپل خلیل روح قبض کیا الله پاک فرشتہ لاله فرشتہ لاله الله پاک ورته ورشه ابراهيم عليه السلام ته وایا چې حال رايت خليلا يحب لقاء خليل تا داس یو خلیل کتل د خپل محبوب ملاقات وکیا زه په ملاقات وارم چرانه وشو سره خبر وې کنه نو تمنا د مرګ هغه په دغه صورت کې ده او دا خلک به تمنا د مرګ دا خلک چرته کوي دا خلک په ژوند د دنیا باندې دومره حریص ځکه چې دې ته ښه پدره چې موږ ګناهونه کړو دې په مقابل کې موږ د جهنم سخت دي عذابونه دي نو څوک سلیونی دي چې بیا آخرت طرف ته ځي خو په دنیا باندې مړ یو په دنیا کې چې څومره ډېر عمر میا دی وای دی داخل چې کوم دی دا به ته بیا مې ډېر زیات حرسناک په ژوند د دنیا باندې سره دی چې مشرکان هم زیات حرسناک دي ځکه داخله چې کوم دی خدای یقین دی که جزا برته ملاویږي عذاب له څوک تلیونی چې ځان رسیا او وای کدی خلکو کې یو کس ته وای زر کاله عمر ملاو شي که زر کاله لا يعمر 1000 سنه یو کس ته زر کاله عمر ملاو شو وما هو بمزحزح دا زر کالم دی د الله د عذاب نه نشي بچ کولای اگر کله زر کاله ته ملاو شي بیا هم د عذاب نشي بچ کولای بیا هم یو ظلم لري او د الله عذاب نه ځان وسه او په اخره کې یو بل خبره کوي قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه دا یو خبره یا ساتي دې په شان نزول کې علما لیکي چې ابن سوریا چې نوم عبد الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله ورته وای ستاره ته پوښتنه کوم کړي جواب راکو صحیح ده که زستا پیغام مالا تابعدار موږ به تاسو باندې ایمان کړو وای ته پوښ کوا اول نمبر ته پوښتنه چې په جنت کې به جنتین لاول څو خوریا نبی صلی الله علیه وسلم ورته وای په جنت کې به جنتیان چې لاول خوریا هغه بس دغه خوریا د مې جګر به خوریا دویم نمبر وای دا بچی کله مور ته لیکل پلان دا والیا وای دا کله چې دا نطفه د پلار مخ کې شنو پلار ته لې چې کله د مور مخ کې شي مور ته لاړ شي فراهم کې فراهم د مور کې چې کله نطفه د مور مخ کې شي مور ته چې کله د پلار مخ کې شي شي راکا پلار ته ځي دا بچی چې کومه نطفه مخ کې لاړه وای تعالی وਹੀ څوک راوړي وای جبرائیل بن باس چې شروع کړه جبرائیل دا زموږ دشمن دی دا خو هغه د چې عذابونه بیرانه موږ باندې عذابونه د طرف راغلي عذابونه را باندې راوسی کمیکایل راوړل میکایل یې زبردست فرشتہ دا کمیکایل راوړل کنه موږ وای ما راوړل پتا باندې ځکه هغه بارانونه کوي بارانونه دغه پلاش کې دي
فصلونه زرغونه اوبه وغیرہ دا ټول دا کارونه هغه کوي موږ بر باندې ایمان راوړو قرآن کریم کې را غیرت په دغه خلکو باندې څوک چې د جبرئیل امین علیه السلام دشمنی کنه دا ځان د دشمنی نه مړ کیه دا خو الله پاک د حکم باندې نازل شوی دا کتاب ستا په سینه باندې او جبرئیل امین تر جبرئیل امین خو یو قاصد او رسول دی دې کې دی هغه څونه دا د الله کتاب دی او یو قاصد او رسول که هر څنګه وي تباغت نه وي تباغه کاسته ګوري چې چاره لګلې دی او بیا وته یو قانون کې خود څوک چې د الله دشمن یا د ملائکو دشمن یا د پیغمبر دشمن یا د جبرئیل امین یا د میکائیل نو الله تعالی دغه کافرانو دشمن دی بیا یعنی دا معنا څوک هم دشمن شونه دی یا بس الله د الله دشمنان دي دا الله څه دی لکه دشمنان دي او یو روایت کې دا دغه ودا عمر فاروق رضی الله عنه د يهودو مدرسې ته تللی و د استریدو مدرسې ته وردانه شو او دې لپاره چې څنګه وردانه شوې وای دغه ورته کوي دا دې لپاره چې د پیغمبر د صفات معلوم کیږي چې د خلکو د پیغمبر صفات چې کوم بیانول دا څنګه لکه دینه چې وګوري دې څه ذهن دې سرای د څه ځای سازي دا ټول ده هغه اختبار کوي کنه معلومات د امتحان اصلا د پیغمبر د صفاتو نو د خلکو د پوښتنه شروع کړ دغه شان د پوښتنه وای دي د خلکو شروع کړ وای چې کله د جبرئیل امین خبر را الله وای دي چې خلکو ته ویل چې تاسو ته وحی پیغمبر ته وایي څوک راوي چې جبرئیل امین او خو بس چغې شروع کړ عمر فاروق نو ته وای دي د پاره نه راځي تاسو ته دوه ټکی ځکم کا زه تاسو د پاره نه راغله خو وزیر لپاره راغله چې تاسو کوم امتحان والو څنګه دی پیغمبر صفاتو متعلق تاسو څه خیال او چغې مو وای دا یا ساته چې څوک د جبرئیل امین دشمنی ده د الله دشمن دی څوک چې د میکائیل دشمنی ده د الله دشمن دی جبرئیل میکائیل د دوه د الله پیغمبران د الله تعالی رسولان دي قاصدان دي را لېږي پیغمبرانو ته دا خبره وسره وکړه چې کله جبرئیل امین علیه السلام چې کله د عمر فاروق راووتله د لاره رسول چې جبرئیل امین نبی صلی الله علیه وسلم را روان دی ورته ورته وحی راوړله ورته ویل د عمر فاروق د رائے موافقه مطابق د آیات نازل شو عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې څوک د جبرئیل د الله تعالی څخه ویل کار څوک د جبرئیل امین دشمنی ده د الله دشمن دی څوک چې د میکائیل دشمنی ده د الله دشمن دی څوک چې جبرئیل امین سره دشمنی کوي د جبرئیل امین میکائیل سره کوي څوک چې میکائیل سره د جبرئیل امین سره کوي دا خبره وکړلې دا ټول پټوله چې کوم دی وایي څه دی لکه دا چې کوم دی وای دا هغه ده دشمنی ده د الله سره دا موافقات عمری کې راځي خدای عمر فاروق نو 15 شایتونه د موافقات عمری وته ویل کیږي یو پکې دام دی تاسو ورته کنه چې عمر فاروق نو د رائے موافق نازل شوی دی خو شوي کنه لکه دا ترجمه به وشو کو کنه سار له وکړو سبا بیا خالی ترجمه وکړو صحیح ده صحیح ده نو چې مصرال له کله یو آیت وکړي ولقد اتینا موسی الکتاب او په تحقیق سره موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا من بعد بالرسل او موږ په لپسې مولېګلیو من بعد رسول دنا بالرسل رسولان هم دنا رسول لګلیو مختلف او یا زرا و زرا یا څلور زرا مختلف اقوال واتینا عیسی ابن مریم البینات او په تحقیق سره موږ ورکړو عیسی ابن مریم ته بینات واضح دلایل او دغه معجزې وایتناه او موږ مضبوط کړو دي بروح القدس روح القدس سره جبرئیل امین سره اپا کلمہ جاءکم رسول آیا هر کله چې راغی تاسو ته رسول به ما پاغه ته باندې لا ته وانه کوم چې تاسو دغه رسول نه خوښي چې نه خوښي تاسو د رسولنا دا چې کوم حق دی استکبرتم تاسو کو تکبر او کو د الله اتباع نه فریقا کذبتم وفقرین فریقا تقتلون یو ورته تاسو تکذیب کو دی ویلې او بل ډول هم څه وکړه کا قتلم کلا یعنی یو ډول هغه د بیا هغه تاسو تکذیب کو بلم نه تکړه سره د شرع د ترجمه شي دا